دا خبره دا ده چې زمونږ چې کوم د حجیت حدیث مناظره ده چې موږ دا خبره کړو چې صرف د قران نه به خبره کیږي د قران نه بهر به خبره نه کیږي د موضوع نه هټ کړو بالکل خبره نه کیږي نه بزو کوم د قاری سي پی دا باندې چې دا فلان کې مثال د صبر کتل واپس ردا وبګنی صرف په حجیت حدیث د قران نه بحث کیږي او الله مخکې چې کله موږ یو مسله حل کو یو آیت حل کو یا یو پوینټ حل کو دا غي مخکې ان شاء الله بیا بل مسله شروع کوو او اوس مې قاری صاحب ته گزارش دي خپل نظریه واضح کی تاسو ته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين زمود مولانا سيب فدي خبر باندې بحث دی چې حدیث حجت دی او کنه دی د دې خبرې ټول ته چې پته د دین مخکې مونږ به اول دا ثابت کوو د خپل اسلام د قرآن نه چې دا مولانا صاحب چې کوم اسلام طرف ته رابلل کوي چې هغه یا قرآن او سنت کې شته او غنښت دا چې کوم اسلام طرف ته رابلل کوم چې آیا دا په قرآن کې شته او غنښت نو لاول به دا مولانا صاحب خپل عقیده د قرآن نه ثابت کړي خپل اسلام به د قرآن نه ثابت کړي او بیا به د هغې نه پس ځکه چې د خلکو د پته ولګي چې زه د چا لپاره کار کوم او دا علما حضرات د چا لپاره کار کوي دوی چې کوم دی د سره لپاره په دې معاشره کې چې کوم دی د خلکو د دین بیانې او زه د کومې خبرې لپاره دین بیانوم چې چا دا خبره بیا قرآن او سنت ته نږدې وه هغه به د مسلمانان قبول کړي جی مولانا صاحب قاری صاحب لومبي خو تاسو د دې وضاحت ونه کو چې تاسو لکه ما وضاحت وکړو چې زما دا نظریه ده زه قاری صاحب ته بیا وایم چې تاسو د دې خبرې وضاحت وکړئ چې تاسو د حدیث متعلق څه نظریه ده بل دغه به دا هم خبرې زما به مشوري چې دغه ټیم خیال وساتلی شي دا څه بني چې لکه تاسو بس لګیاي او زم لګیایم دا ټیم بس 15 منټه به تاسو خبره کوي 15 منټه به زه خبره کوم هغه 15 منټه به خپل دلایل پیش کړي خپل دلایل پیش کوم ګوره جی دا داسې بس بیا زمونږ نه ډیشن شي دا بیا زمونږ نه خراب شي بس تاسو ګوره مطلب دا نه دی مطلب دا دی ګوره چې په ترتیب باندې کار وکړو په ترتیب باندې باسو چلو کنه بیا به ټول به ترتیب شي زما او نه به ترتیب کیږي ما چې مولانا صاحب سره کوم شان خبرې کړې وي کنه هغه شان بس تاسو ټیک ته جی سي خو تاسو د حدیث متعلق خپل نظریه واضح کړئ کنه تاسو نظریه واضح کړئ اوس جی تاسو زما کې ډایرکټ روړې دو دلته کې وای چې الله ولي کرامت ظاهر نو کرامت ته نه منې موږ خو منو نه کرامت ته نه منې موږ خو منو اخو ګوره کو تا منو کرامت او کرامت الله کرامت حدیث ټول منم د خدای تعالی ګوره خجی بل د سوره بقره چې کوم اړمبني آیتونه دي ما شروع کې متاسو وی چې دلته کې د مؤمنانو صفات بیانېږي الذين يؤمنون بالغرا لنبيخ الله فرمای ذلك الكتاب لا ريب فيه چې په دې کتاب کې هیڅ قسم شک نشته هدل للمتقين د متقینو د لپاره د هدایت ذریعہ ده متقین څوک دي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون ول هغه مؤمنان هغه خلک دي چې هغه په غیب باندې ایمان ساتي زموږ الحمدلله په ټول چې څومره غیوب دي په هغه باندې زموږ ایمان دي ويقيمون الصلاه مسخي هم دا غي انکار نه کوي کوم سره مون انکار کیه کافر دي ومما رزقناهم ينفقون والله چې سو کړی دا غي خرج کوي دا د موز او د ایمان بالغیب عقیده شو والذین یؤمنون بما انزل الیک او هغه خلک چې هغه ایمان لري په هغه سبان دي چې هغه ته نازل شوی دی پیغمبر کتاب یادي وما انزل من قبلك او ستانه مخکې چې کوم بیا کرام دي په هغه باندې ایمان ساتي نو وبالاخره هم یوقنون او د اخرت عقیده په دې کې رااله چې هغه په هغه باندې ایمان لري د مؤمنانو صفات بیا مخکې الله دغه انعام ذکر کوي اولئک علی هدى من ربهم اولئک هم مفلحون دا خلک دي چې دي د الله د طرفنا په هدایت باندې دي او دا خلک کامیاب دي دی پس بیا د کافرانو تذکرہ ده الله دغه وضاحت کړی بیا د منافقانو تذکرہ ده الله پاک دغه په خپل باندې وضاحت کړی دي نو الحمدلله زمون آمنت بالله زمون علما ایمان مفصل او ایمان مجمل کې دا خبره کوي چې آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر چې ما ایمان ورو په الله باندې په پیغمبر باندې په کتابونو باندې والقدر خیره وشره او د قدر چې څومره د خیر او د شر کارونه په هغه باندې زمون ایمان دي او البعث بعد الموت او په هغه باندې زمون ایمان دي دا د هغه نشور دی علما روح کې دي او دا ټول د قران ثابت تاسو ما په قران کې او خودلو دا الحمدلله زما عقیده ده زه مسلمان یم په پیغمبر باندې ایمان دي او خاتم النبیین په دې ایمان دي په دې ایمان دي چې لا اله الا الله الله لا اله الا هو الحي القيوم په دې الحمدلله ایمان دي چې الله پاک یو ذات ته وحده لا شریک دی الله الصمد لم يلد ولم يولد مشرک نیم د خپل عقیده وضاحت تاسو ته کوم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا زما عقاید دي
او په قران باندې می ایمان دی دا کم قران چې دایمه لاس کې نیول تا واستخکاری دا کم قران چې کاری سب لاس کې راغسي دا زمام لاس وکړي دی قاری سب لاس راغسي زما ته راواغستم